دا زموږ دپاره ډېر سخت د افسوس مقام دی. ستاسو د ګوتو په اجازت سره زه خپل نور سپیچ په اردو کې په دې باندې کومه چې دلته د میډیا والا په توسط باندې شاید زما آواز د پاکستان تر نورو حصو پورې سپیشلی زموږ منسټر سي پرایم منسټر سي نن راغلی وو، وزټ یې وکړي او بېرته لاړی او ډېر غټ سپیچ یې ورکړی وی. نو زه به د ده د سپیچ په جواب کې یو څه خبرې ورته وکړم، هغه به زه په اردو کې وکړم چې د ده هم سر خلاص سي. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کوئٹہ تشریف لے کر آئے، آپ نے جس مقصد کے لیے کوئٹہ کا وزٹ کیا وہ مقصد آپ نے پورا کیا اور آپ یہاں سے ٹاٹا بائے بائے کرتے واپس نکل گئے. سوری ٹو سے لیکن آپ کو تھوڑی سی شرم نہیں آئی جب آپ ان روڈوں سے گزر رہے تھے جہاں پر آپ کے بچوں کے جنازے لاوارثوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بد امنی کا خاتمہ کریں گے؟ تھوڑا سا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس تو کرتے کہ آپ ہمارے صوبے کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کس طریقے سے بد امنی کا خاتمہ کریں گے. یہ ہمارے ساتھ بھی تو ڈسکس کریں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے مائنڈ میں کون سے ایسے پلانز چل رہے ہیں جس سے آپ ہمارے اور ہمارے بچوں کی زندگی کا تحفظ ہمیں فراہم کرنے والے ہیں. آپ نے کس منہ سے کہا کہ ہم تمام وسائل کا استعمال کریں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے؟ تھوڑا سا ابھی 2-3 دن پہلے آپ کے پولیس آفیشلز کو جب آپ نے جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلا، ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ والوں نے 41 پولیس آفیسرز کو 200 ملیٹنٹس کے سامنے کھڑا کیا. یہ کہاں کا انصاف تھا؟ یہ کس قسم کی کمانڈ تھی؟ ان 41 افراد کے پاس صرف 6 بلٹس تھیں، جبکہ جو ملیٹنٹس آپ کے دندناتے پھر رہے ہیں ان کے پاس لیٹسٹ اور ہیوی ویپنز ہیں. کیا ہمارے بچے جو اس وقت شہید ہو چکے ہیں وہ ان ہیوی ویپنز کا اپنے 60 بلٹس سے مقابلہ کر سکتے تھے؟ مگر ان غیرت مند جوانوں نے کئی گھنٹوں تک اس محدود ویپن کو استعمال کرتے ہوئے ان شیطانوں کا، ان ظالموں کا مقابلہ کیا. ظلم تو تب ہوا جب وہ بچے فون کر کے آپ کو انفارم کرتے رہے، آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس گولیاں بھیج دیں، ہمیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. آپ کے لاجسٹک آفیسرز، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی کمانڈ، آپ کی کمیونیکیشن سب کچھ زیرو ہو گیا. آپ صرف اپنے 30 جوانوں کی جانیں نہیں بچا سکے. جب آپ کے 9 جوان شہید ہو گئے، آپ کے 9 پولیس آفیسر شہید ہو گئے جس کی شہادت کو آپ کیش کرتے ہیں. آپ بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارے 9 پولیس آفیسرز نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے اپنی جان کی قربانی دے دی. اس کے بعد جو آپ کے ہوسٹیج ہو گئے تھے، 21 جوان آپ کے اغوا ہو گئے تھے، 24 گھنٹے کا ٹائم گزر گیا. ان 21 جوانوں کی بازیابی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ایکسٹرا فورس بھیجی؟ کیا آپ نے ان کے پاس ویپنز بھیجے؟ کیا آپ نے ملیٹنٹس کو کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے ان 21 جوانوں کو بازیاب کرانے کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھایا؟ پھر پتہ نہیں آپ نے کون سے 54 ٹیررسٹ کو مارا ہے جس میں سے ایک سنگل ملیٹنٹ کی بھی نہ ہمیں کوئی تصویر نظر آئی ہے، نہ ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی نظر آئی ہے، نہ ہمیں کوئی ڈیٹیلز ملی ہے کہ اس کو کہاں اور کیسے مارا گیا. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں سر؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہمارے بچوں کی لاشوں کے ساتھ، ہمارے جوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں. یہ آپ کے آفیسرز تھے، یہ آن ڈیوٹی شہید ہوئے تھے، یہ کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں تھا، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ ان کی لاشیں پڑی ہیں لاوارثوں کی طرح، جن کو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی پوچھنے بھی نہیں آ رہا، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں. تو کائنڈلی جب آپ بلوچستان آتے ہیں، آپ ہمارے شہیدوں کو اگنور کر کے واپس جاتے ہیں، تو اتنی لمبی لمبی سپیچز دینے کا پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تھینک یو. ته یو ډالري سامراجي استعماري دهشتګردي راوړي دا او دغه دهشتګرد دا زموږ استاد په وطن کې څه کم دهشتګرد آباد کړي دي، دا ټول شان د ریاست په سرپرستی کې روان دي. عزیزانو دغه تاسو ته ګردي وکي او بیا دغه نومان ورکي. عزیزانو دا هیڅ قسم دا دهشتګرد موږ ته معلوم دی
دا د ریاست په سرپرستۍ کې په دغه کلی عبدالله او دغه خوا کم د افغان کم رژیم چینج وسو هلته چې هغه سابق فوجیان وو هغه خلک یې راوستو دلته آباد کړو هاتې اصلې ورکې او هغه خلکو ته ځای ورکو او دغه خلک اوس موږ ستاسو په وطن کې په یو نامه په بل نامه باندې دهشتګردي روانه کړې ده اصله دی ورکوي خوراک دی ورکوي ځای دی ورکړی دی دا ټول پیش دی کوي بیا په یو په بل نامه باندې دغه دهشتګردي دوی په 61 کې دغه پلاني تنظیم کړی دی عزیزانو موږ په دې شي کې هیڅ قسم په کار نه دی چې موږ دا کنفیوژن وکړو ښکاره خبره ده زموږ دشمن ډېر بېرحمه دشمن دی او ډېر بزدله دشمن دی داسې په اسرائیل کې هم نه کېږي اسرائیل خو کم از کم که هلته د فلسطینیان ولي بیا خو کم از کم جنازې خو ورکړي دغه ریاست زموږ ستاسو خلک شهیدان کو مګر جنازې یې نه راکولې دا څومره د شرم خبره ده دا هغه تر اسرائیل هم یو څو قدم مخته تللی دی دا ریاست او د دغه مخنیوی زموږ ستاسو په اتحاد په اتفاق کېږي خدای قرآن ته وګورئ هر هغه اختلافات چې وروره که سیاسي وي که قبایلي وي هغه د دې ورځې نه دي هغه ورځې هم راځي بیا په هغه ورځ اختلاف وکړه نن یو اجتماعي مسله د ټول پښتون قام تور پیښه ده ټول بلوچ قام تور پیښه ده هزاره قوم تور پیښه ده نو زموږ د یووالي د اتفاق ضرورت دی که موږ نن هم پر څلورو په پنځه لارو روان سو په والله به هر کور ته دغسې جنازې ور روان دي دا هم د چا یو زوی وي یو ورور وي چې دغه خلک تاسو په خپله اندازه وکاسته د یو اوبو پر ټنکۍ باندې په زیارت کې هلته نه اټم بم پراته دي نه داسې امبیسي ده چې تا 15 کسان راوستو پر یو د اوبو پر ټنکۍ دا ډیوټي ور ولګوله بیا د هغه کسان ته خالي 15 ګولۍ ورکړې چې هغه دهشتګرد 400 کسان وو 400 کسان راغلل 15 کسان چې 10 ګولۍ ورسره وې بیا دغو خلکو په جرأت په همت باندې همت یې وکړي د دهشتګردانو سره وجنګېدل بیا یې حال وراتر کړي چې اصله راورسواسته مګر دا بېشرمه ریاست او بېشرمه سکیورټي فورسز چې اصله خو څه کوي مدد یې نه ولاړې د دغه ایس پي د زیارت ایس پي لاړې په چاوړۍ کې کښېنستی دغه خلک یې د دهشتګردو په رای مکرم باندې ایله کړو او بیا نه کسان هلته شهیدان سو د کلي خلکو دا وویل د زیارت پر کراس باندې ځوانانو خپل مجلس په خپله وکړي هغه ول د کلي خلکو موږ ورځو موږ توپکان موږ اصله ورسوو هغه د کلي خلک یې هم ودرولیا کتن به نه ورځي نه ریاست خپله نه پرې ورلشله نه پر خپله ورتلل نه د کلي خلکو ورله کول د کلي خلکو دا ول چې زموږ ورونه دي موږ اسلام ورولو که زموږ سرګار که دی شهید کېږي موږ هم د دې وطن لپاره شهادت ورکوو خو هغه خلک هم نه ایله کولو پلانټیک دهشتګردي ده یو منصوبه جوړه کړې ده زموږ ستاسو وطن ته عزیزانو بیا هغه 15 کسان چې یوړو اغوا یې کړل 2 ورځې ورک کړل بیا یې هغه خلک چې څومره په ظلم باندې په شهادت ورسول هغه خلک 2 ورځې پر غره باندې لاوارثه پراته وو ریاست دلته سرفراز کټفوتلي کوم وزیر اعلی دی دغه وزیر اعلی دا ویل چې موږ دلته اپریشن وکړو دا اپریشن موږ وکړو موږ دا ټوله ایریا کلیر کړه 2 ورځې بعد هغه 15 کسان په شهادت ورسول بیا دا بېشرمه سرکار دا بېشرمه ریاست هغه 15 کسان چې د ریاست دپاره شهیدان شوي د ریاست ملازمین وو هغه خلک چې پر غره 2 ورځې پراته وو د دوی لاشونه خراب شو نه ورتلل لاشونه یې نه راختل هلته مرغان پیله کړي وو بیا دا لوایکین ورغلو خپل لاشونه یې راواختو په خپل امبولانسان یې ونیول په خپل مت لاړو دغه ټول شهیدان یې راواختو پر لار را روانو بیا یې پسې ورته ولاړو اوس ته به نه وړې سترې پسې راتر شو بیا پولیس ورته ولاړ دي ته به نه وړې بیا په څه مشکل باندې دا هسپتال ته هغول دا خراب دي موږ صفایان ورکو صفایي ټوله نه یې لکول بیا چې دلته راغلو په هسپتال کې بیا یې پسې راغله
شاوخوا هسپتال په ګیره کې واخلئ ګیټونه پر موږ بند کړو او موږ ته اپسي د نن راننوته په هسپتال کې دننه کیژوالټي ایمرجنسي ته تاسو به په هغه سوشل میډیا له لارې فوټیج لیدلي بیا دلته دغه پښتون ولس همت ورته وکړئ دا د پښتون قام شهیدان دي که دا 100 کسان دلته شهیدان کړي زما قسم ده که د وړو بیا خلکو همت وکړئ دوی موږ ته هلته چې کوم پرېجان پراته وو هغه پرېجان یې نه راکول موږ دا په سخت خانه کې کښېده هغه یې نه راکول بیا موږ په خپل مدد باندې تابوتونه راوغوښتل هغه تابوتونه یې راځه وګرځول په ساده تابوتو کې واچول کیمیکل یې نه راکول صفایان موږ په زوره په وکړې بیا چې راتلو د بېشرمۍ حد ته وګوره په هسپتال کې څو امبولانسان چې موږ په خپله د زیارت خلکو لوایکین په خپل مدد آب راویستلي وو په خپلو پیسو باندې هغه امبولانسان یې ځینې وایستل هغه یې ځینې وایستل چې تاسو به کتله هم دغه شهیدان نه ورسره وړاسته بیا موږ دغو ځوانانو په خپلو وژه باندې دغه شهیدان راواخلو دوی لارې راته بندي کړې وې دغه سکیورټي فورسز ولاړو موږ ټول دغه پښتون قام همت ورته وکړي خپلې جنازې ما تر دې ځایه راورسوې اوس بیا د بېشرمۍ حد ته بیا وګوره اوس موږ کنټینر راغوښتی دی دوی هلته کنټینر پر بلیلې باندې پر پروړي باندې ودروئ پاڼې ته نه راباسي ولې هېڅ قسم موږ تاته اجازت نه درکوو موږ کسان ورولږو چې په ورو دا ولې نه رالږې هغه کسان یې په تاڼه کې کښېنول نو ستاسو زموږ ستاسو دغه په دې ریاست کې قدر دی دا هغه د ریاست دپاره جنګېدلي وو شهادتونه یې ورکړو نن دا دي د دوی جسمونه خراب شو دوی د دې ریاست دپاره جنګېدل په شهادت ورسېدل او دا ریاست نن دته امبولانس نه ورکوي دته تابوت نه ورکوي دته په سردخانې کې نه یې لکوي په هسپتال کې نه یې لکوي موږ چې تابوتونه راوړو یا موږ امبولانس راوړي وو هغه یې لا هم له موږ ودرول تابوتان یې راځه وګرځول اوس دا دی د بېشرمۍ حد دا دی چې وروره کنټینر هم نه درکوي دوی دغه وایي چې څونه خرابېږي خراب نه شي دا زموږ ستاسې حیثیت دی په دې ریاست کې دا زموږ ستاسې حیثیت دی او که موږ ژوند کوو بیا به دارنګه ژوند نه کوو تر دې ژوند خو مرګ په 100 ګناه واره ښه دی چې موږ مړه شو په دې ریاست کې پکار دا دی چې هر پښتون راووځي همت وکړي او موږ دا سرکار ته وایو دغه کنټینر علاقه کمې علاقه بیا به د ښار روډونه هم بندو بیا کله چې که په جلوس تلو هغه ځای مو راایستلی هم راولویه دې ځای ته به موږ مه دروه دا ټیم پښتون قوم جذباتي دی دې ځای ته مه دروه ته خو دوی غواړي دا مګر موږ به جذبات دا نه وي چې موږ په جذبات کې بیا بدامني جوړوو قانون په خپل لاس کې خو دغه طاقت زموږ تر هر څه زورور دی نن دا د پښتون قام اتفاق احتیاط سره کړي دي را رسېدلی دي دا په دې وطن خوا به ګوره تاسو ورشئ د دې